یو ځل بیا هم الله رب ذوالجلال اته کاله پس پریګننسي کړې ده. دغه پریګننسي الټراساوند پاکستان کې نه بلکې دغه الټراساوند په عمان کې شوی دی. زه اکثر مسافرو ته بار بار دا وایم که تاسو د اولاد غونډه کې د عظیم نعمت نه محروم یې نو یو مهرباني دا کوئ چې تاسو د کوم ملک کې یې هلته تاسو خپل علاج سرته ورسوئ. اکثر ستاسو سره ډېره زیاته کمه چوټي وي چې کله پاکستان ته راشئ دلته ستاسو په علاج باندې وخت ولګېږي، چې کله تاسو ټیکېدو ته ورشئ ستاسو چوټي بیا ختم شي. دا زموږ یو ډېره خوږه خورکۍ یو ډېر عجیبه د بهادرۍ کار دا کړی چې د هغې خاوند بهر ملک کې و، هغې د ټول نه وړاندې زموږ نه علاج وکړلو. د هغې دغه پرچه چې ده نو زما سره ده تقریبا په 8 اکتوبر باندې دا موږ له راغلل او زموږ نه د اولاد علاج چې ده نو شروع کړلو او د هغې سره سره هغې بیا چې کله پته ورته ولګېده چې زما وجود بالکل ټیک شلو، لکه څنګه چې موږ د نارینو خبره کوو چې نارینو له علاج پکار دی، نو که چېرې یو زنانه کې مسله ده هغې ته دا پته لګي زما سړي کې مسله نشته دی، نو هغه د سړي د راتګ نه وړاندې هغې ته هم علاج پکار دی. ولې چې دغه سړو سره چوټي ډېره زیاته کمه وي چې هغې راشي بیا تاسو له علاجونه کوي نو په هغې هم ډېر ټایم لګېږي. دې یوه ډېره زیاته ښکلې بهادري وکړله، خپل علاج یې سرته ورسولو او د هغې نه بعد د هغې دغه خاوند هغې ته وویل چې ته دلته راشه، یعنې عمان ته یې راوغوښتله او عمان ته چې کله هغې لاړل نو خپل خاوند له هم چې د نو دوی وړې وه که تاسو د کاغذ ته ګورئ نو په یو ډېر معمولي ساده کاغذ باندې ما هغه ته اولیګو سپرمیا کورس لیکلی دی، دا یې ورته لیږلی دی او تقریبا دا خورکۍ موږ له اکتوبر کې راغلې وه. بیا چې کله هغې زموږ نه علاج وکړلو بلکې علاج خو د هغې نه وړاندې هم کړی و، دوی چونکې د تایرايډ پیشنټ هم وو، دې ته ډاکټرانو دا ویلي چې تایرايډ کې ستاسو بچي بالکل نه کېږي، ولې چې تاسو تایرکسین استعمالوئ نو په دې کې ستاسو د اولاد امید نه پیدا کېږي. اوس دا دغه ډاکټرانو خبره ده، زه اسم نشم ویلی، البته دې کې د تایرايډ دپاره هم چې د نو ما څه میډیسن وغیره ورکړي وو. دوی لاړل او عمان ته ورسېدل چې عمان ته کله لاړل نو 8 کاله خو دوی اولاد نه کېدلو. چې کله دوی عمان ته لاړل او اکتوبر کې ورسېدل نو که تاسو وګورئ نو د هغې نه بعد بیا په دسمبر کې ځکه چې دا دسمبر میاشت 2/12/2025 کې دي په عمان کې هلته چې دی نو ټسټ یې وکړلو، پریګننسي ټسټ یې وکړلو او الله رب ذوالجلال ورباندې خپل رحم و کرم کړی د دوی پریګننسي شوې ده. اوس چونکې دوی ما له دې له راغلي زموږ ویډیو بیا کتلی و، هغې کې موږ دا ویلي چې کله پریګننسي وشي نو د هغې نه بعد راتګ ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ډېر وخت پس پریګننسي کېږي نو د هغې نه بعد د ماشوم د ضایع کېدو چانس هم ډېر زیات وي. د دې ویډیو مین مقصد زما دا دی که چېرې نارینه کې مسله ده او بهر ملک کې دي نو هغې د خپل علاج ایډوانس کې وکړي. که چېرې یو نارینه ته دا پته لګي زما زنانه کې مسله ده او زه په دې بله میاشت کې روان یم نو زنانه د علاج وکړي، موږ له دې نه راځي خپل علاقه کې د یو تکړه هومیوپیث ډاکټر وګوري، د هغه نه د ټریټمنټ والي هغه د علاج وکړي ځکه چې دغه نارینهو سره چوټي ډېره زیاته کمه وي یا هغه نارینه چې خپله کور ودانې راغوښتل غواړي لکه څنګه چې دوی راوغوښتل او 8 کاله بعد الله رب ذوالجلال په دې باندې خپل رحم و کرم کړی دی او تاسو ګورئ چې دا د عمان الټراساوند دی هلته یې کړی دی او زموږ چې کومه پرچه ده نو دوی په اکتوبر کې زموږ دغه دوی وړل او دوی چې دی نو عمان ته هغه ټایم کې بیا لاړل، الله رب ذوالجلال ورباندې خپل رحم و کرم وکړلو. 8 کاله بعد تاسو کتی شئ چې ما لیکلي دي چېرې 8 کاله د دې واده کېږي، د دې مینسز بالکل ریګولر شلو او ما لیکلي چې هسبینډ از اولیګوسپرمیک یعنی مطلب سړي کې لږه ډېره مسله شته دی. الله رب ذوالجلال پرې رحم وکړلو او 8 کاله بعد چې دوی پریګننسي شوې ده تاسو د عمان د الټراساوند هم کتلی شئ، عمان کې چې کوم ټسټ شوی دی هغه هم تاسو کتلی شئ. مقصد مو دا دی هغه نارینه چې مسله پکې ده دلته د څوک راولیږي دلته نه د علاج وکړي، هلته د 3 میاشتې دوايانې استعمال کړي، که پاکستان ته راځي نو روغ به وي او د دې نه علاوه که چېرې هغې وایي چې نه کور ودانې راغوښتل غواړم ایډوانس کې درته علاج وکړي. که زنانه کې مسله وي او دغه نارینه کور ته را روان دی نو د هغه د راتګ نه وړاندې د زنانه خپل علاج وکړي که هغه ته د PCOS مسله زنانو ته را روانه ده، که د هغې اولاد په څه قسم وجوهاتو باندې نه کېږي علاج دې وکړي، انشاءالله هغه ورځ به لرې نه وي. الله رب ذوالجلال به تاسو ته هم چې دی نو نیکمله اولاد درکوي.